ما پرونه مې یو ځای کې تقریر کو په دې پېښور کې ما اول به موږ دا مولیان نه دې مړی نه به خدای رانیسې د دې مړی او دې جهنم ته به الټه ورچوي دا ګوره زه دې ټولو ته وایم دا ټول طالبانو مولیانو ته وایم چې یو سړی سود کوي او مولا د کلي د هغه په سود اعتراض ونه کوي قسم په خدای چې دغه سودخور ځي دا د منبر خاوند به مسره ووایه دې خلکو ته چې دا سودخور دی ووایه دې خلکو ته چې دا سړی زناکار دی ووایه دې خلکو ته چې دا سړی چې کوم دی کډنیپر دی دا قاتل دی دا خراب دی د دې سړي نه ځان ساتي د چا په بریتو پسې مه ځئ د چا په ټوپکو پسې مه ځئ د الله پکړ ډېر سخت دی او دا یو خبر هم کوم چې کله موږ د سود نه دا خلک منې نه کړل د حرامو نه منې نه کړل په عبادت هم رانه وستل د نافرمانۍ نه منې نه کړل نو د دې قوم پیسه راځي زما جومات ته د دې قوم پیسه راځي زما مدرسې ته د دې قوم پیسه راځي زما کپړه او رزق ته جوړېږي نو چې دا قوم د دې کسب د وجې نه جهنم ته پرېوځي نو دې کې خو ما هم کچ خوړلي زه به څه کوم زه به پکې نه پرېوځم که تبلیغ والا راته ووایي چې لکه سروزې نه لاړ شې چلې نه لاړ شې دا وګوره په خپله به داسې یا په خپله به هغسې دا اوس موږ ته چل ښي ښځه چل ورکې که ده سره مه ځه ته راځه تشه ته خلک بوځه ولې ته مسلمان نه دا د دوی د پلار نیکه کسب دی یا مطلب دی چې په دوی باندې وحي راغلی چې دا وایي بل څوک بني منبر باندې ناستي دا خبره یې وکړه زه راځه توکل په خدای ته پې کښېنه مولا نصرالدین پټکیا په سر کړی و پخوا چې وچا پټکي و هغه به لیکل او لوستل کول نو وله یو سړي خط رانه وي دا خط پړو که هغه ورته وي خط باندې نه راځي ویسې دومره غټه شمله په سر کړې ده هغه وله راواخېسته په دې سر یې ورته کېښود عزت یې پړو وایي دا په پټکي کې راځه تاسو له دا هر څه درکوو راشه دې میدان ته زه دا وایم قدرمنو چې خپل ژوند بدلول غواړي ګورئ په دې حرکتونو په دې اوقاتو تېرېدو ګزران نه کېږي الله دې د عمل کو توفیق نصیب کړي هذا واخر دعوانا الحمدلله رب